کوم چې زخمیانو د هغې خوا هم څوک نه لیدلي دا تپوس هم چا نه دی کړی چې دا کور د دښتو دی دا مریضان چېرته دي اوسه پورې دا پته نه لري یو چارواکي دغه نه دی کړی د چا نه به مونږ دغه تمه درخواست په دې کې ورکړلی دی چې فایل دی به دا یو تاریخ یا تاریخ باندې په خپله باندې د عدالت کې مونږ عدالت کې هم کیس داخل کړلی هغه پېښ شوی دی په خپله او په 27 تاریخ باندې به زما خبرې پېښ کېږي او وکیل ورسره دی سر جی اوس خو تاسو هم رالی پولیس هم لګیا دي خټیټ ریسکیو والا خلک هم لګیا دي عام پبلک هم لګیا دي اوس خو ماشاءالله ایکسیویټر هم راغی هر سره پاک آرمي هم راغلی ده خو چې کله دې غریبانانو درخواست ورکړی د انتظامیه ته دې خلکو ته هله کاروایي ولې نه کېده خلک دا تپوس کوي سر نو اوس خو هغه مرګ بیل زما دکړه مرګ ټول فنا دکړه ځوان او کسبین ګیرای دې مرګ ور خطا دکړه مرګ ور خطا دکړه مرګ بیل زما دکړه مرګ ټول فنا دکړه ځوان او کسبین ګیرای دې مرګ ور خطا دکړه مرګ ور خطا دکړه یو دیوړه هر څرانا ټول هغه درانه رانا ورته دل مخې کړه مرګ ټول پاوا دکړه مرګ ټول پاوا دکړه مرګ بیل زما بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم تقریبا د نن نه یو څلور ورځې مخکې د جمعې په ورځ مازدیګر تاسو به دغه واقعه نه خبر شوي الپورۍ کې چې کومه دردناکه واقعه مخې ته راغلې وه لینډ سلایډینګ شوی او د هغې په وجه لاندې چې کوم آبادي وه کور هغه مکمل طور چې د تباه شوی دی په هغې کې دنده ماشومان او د هغې سره د هغې والد صاحب هغې چې د پای کې شهیدان شوي دي اوس هم تلاش جاري دی انتظامیه لګیا ده ریسکیو چې کوم اهلکار دي هغې لګیا دي مقامي خلک په ګڼ تعداد کې لګیا دی یو ماشوم اوس هم بېدرکه دی د هغه د ریسکیو کولو کوشش چې دغه شروع دی موږ سره د دغې خاندان د دغې فیملي څه کسان ولاړ دي هغې نه به تپوس کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ټولو نه اوس به تاسو ته ووایئ چې یاره تاسو د دې څه لږ تعارف را سره خپل وکړئ زه خو د دې ماشومانو نیکه یم او دا زما د خور کور او خیم یم او دې کې تاسو چې کله دا واقعه وشوه کنه تاسو څنګه خبر شوئ بس موږ خو زه په دغه ټایم کې زه کور ته خپل کور ته راځم زموږ کور لږ مخکې دی 2 کیلومتر مخکې دی زه چې خپل کور ته انټر شوم زما ورواره په پولیس ډپارټ کې دی نو هغه ما ته کار وکړو چې ته کوم ځای کې ما زه کور کې یم وی دا دې د متخان وایي نه کله ته وایي ما ته چې متخان دې ما چلې چې په کور باندې غر راغله بیا زه نن پوه شوم چې موږ څنګه راغلي وو بیا هغه ما ته چې زه پېښور نه خبر شوم نو چې موږ ځان راورسولو ته نو په ټایم دوران کې موږ د لارو نه معلوم موږ په هغه ته لینډر مخامخ لینډر دی ما هغې ته چلان لګو نو زما ورور هلته هغه جړل هغه ما ته دې نه خلاص شم ځان پسې بل مول په بل طرف لاړ شه خو خیر هغه ځای ته موږ سپاټ ته موږ ځان راورسولو چې ما معلومات کول نو هغه ما ته دا کسان وایي چې درې فیمیل چې دي هغه موږ د کډې راویستلي هسپتال ته نو ما ورته ویل 3 نه دي 2 نورې دي نو هغه دوه زما خورځې وي نو خورځې چې بیا ما ته یو ماشوم پل کس راسره وراږه هغه ما ته وایي چې هغه په کور کې نو هغه به مې ګوره کړي هغه چې ما کنه معلومات هغه به مې ګوره کړي خبر نو بیا هغې نه بعد بیا 2 ماشومان ریسکیو شوي هغه دواړه ډېډ باډیان یې موږ په هغه ټایم باندې زه پوه شوم چې ډېډ دي دوی وایي چې هسپتال ته رسوم یا ډېډ دی وایي رسوئ تاسو دا بیسئ هغې نه وروسته بیا دا بلډینګ چې دا سرو منظر و نو بلډینګ یې د ګټ د په 30 سټ مې راته وکړی و په هغې کې پکې بیا هم ماشومانو اواز ما په خپله زه په خپله ولاړم یو ماشوم یې اواز کوو چې امي 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 نو د هغې جواب کې ما د هغې ماشوم نوم واخیست نو هغې ریسپانس نه راتله د ریسکیو والا دنیا خلک او عوام راغلی وو ما زه اوس هم نه پېژنم چې د کوم ځای نه و سوات نه هم راغلي وو غونډه شانګله راغلی وه اوس هم دا غونډې غټه شکریا ادا کوم اوس پورې هم لګیا دي دا شپې روڼ کړي اوس زموږ هغه ماشوم یو ماشوم هم ته ریکور شو بیا ایکسکیویټر راغی هم د سوات ایکسکیویټر شکریا ادا کوم خوځخیرې والا هغوی را لېږله موږ ته پته هم نه وه ډېر کسان دي اوس هم لګیا دي په کته دا کې هغه هغه لینټر هغه اواز چې کوم چې زموږ ته راتله نو ماشوم پته نه لګي د اواز راتله بیا هغې نه بعد موږ هغه کله لینډر یو لړکو بل سوی کو بل لړکو موږ ته پته نه لګېده او ماشوم پرون بیا برباکي چې بیا مور سره ما خبرې وکړې مور یې وایي چې خبر نه ده خو ماشوم وایي چې زما ماشومان په کچن کې وو یو ماشوم په کچن کې و اوس دا کوم ماشوم چې دا یې لاپته دی اوس پورې پته نه لګي دا نیکه سره و
یعنې که هغې دغه کې به هغه کوم ماشوم چې اواز کوي هغه تاسو ریسکیو هغه ریکور شو پته نه لګي چې هغه ماشوم دی بل نه پته نه لګي بیا دغه وروسته یو موږ بل سره لار شروع کړه ژوندې ریکور شو اواز نه ژوند دی هغه وخت بس هغه شی ځکه چې وخت ډېر زیات شو پته نه هغه مرد هغه شو دی ډېر شو دی موږ سپارل بیا موږ دې سره ته لار جوړ کړو هغه کې موږ سره 15 کسان موږ نور کوز کړو نو هغه چې کله قدم لږ مخکې تور رسول هغه دغه په خپل هغه ځکه مته قسم خو چې تاسو چپ شي موږ د جړه आवाज اورو خو جړه आवाज د چې هغه ماشوم आवाज دی مګر د څلورو کالو لاندې ماشوم دی نو ما ته هم دا کوي چې یو دا ماشوم چې د څلورو کالو کې دی نو هغه موږ چې کله ځین دا کول نو هغه هیڅ پته نه لګي دا بیا هغه ریسک ولا خپل غاله راوړه هغه تصدیق کوي 70% دی هارت بیټ روان دی خو پته نه لګي صحیح مکمل سپاټ پته نه لګي چې د پکم زیږي دی بیا موږ یو لنټر چې وګورو هغه ماشين والو لګي هغه لنټر چوت کو بیا هغه لاندې موږ په خپل سین کړه لنټر کته گزار کو پسې بل لنټر هغه مو شو هغه لاندې بیا هغه ماشوم پته وسه په لانه لګي نو تعالی جاری دی دا خپل والد صاحب سره بل یو ډرایور زمون هغه خوب مرګله هغه بس روزانه کې ناسه هغه دواړه لاشونه چې هغه ته په فورد سټنډ برآمد شو نو وسه په داخله روان دي مزه اوسم سرچ کړل بیا را لمنو کوستان نه خلک راځل او هر سړی خپل دا کې د خلکو غټ شو کوم غټ ماتم دی غټ دی نو الله دې اوس دا ماشوم اوس خو دا 15 ماشوم دي سرور هم سپارلې سرور شو شاده دي د ټول یو لس کسانو 15 الله پاک بچ کړی دي بیا هغه زما یو خورزه ده یو مې خور ده او یو مې د خوري ښځه ده یو ماشوم دی برابر بچی دی بګي یو بابا دی بابا خو نو دا پاتې شي چې کوم دی بچی دی هغه دی بقیه خو وفات شوي دي جی ها نه اخیره کې بس غوښتنه پکې څه بوي بس شاده بګو الله پیښه شو ده او مونږ خو څه ویل دا خلک ځان چمکاو دغه پر راځي مونږ یو زمون د کم چې زخمیانو دا غي خپلم څوک نه دي دا ته پوسم چې دا ته پوسم چې نه کړی چې دا کور د شو د مریضان چرته دي اوس په دا پته نه یو چارواکي دا نه کړی اچانک مو دا تم درخواست پدې کې ورکړل دي چې فایل له بدا یو تاریخ یا تاریخ باندې خپل باندې د عدالت کې موږ عدالت کې کیس داخل کړل هغه پېښور د خپل او 27 تاریخ باندې به زما خبره پېښ کیږي او وکیل وسره دی دا یو کته ډیس ته او په ډیس بل تمار کو بل مار اخر ان چې تمار شو ان چې ولو مش نو گزارې کو هغه ټول پروف شته په میډیا سوشل میډیا باندې شته د سر په فایل کې شته تاریخ په روان دي دوی مو سر فند نشته دا بیا دیو چې دغه لګل هغه ویل چې کلیر دی د دې د کلیرنس د باوجود هغه کړه راوړل دي نه وته نیو چې دا کلیر دی دا ولې شو دا خو دیو دا ظلم کړ دیو کوی دا 15 زه خو هم دا یو ورس کسان مړ دي ځکه دا نور دیو دا تاسو نه کړل دي شي او زما د مخې دا راځي دا تاسو خو دیو کی کنه هغه مړ دي هم په مرګ حساب دي زما دا خورځ چې دا خپل درې ماشومان نه خبر زما درې ماشومان مړ دي زما خور چې دا وسم دي ماشومان نه خبر دا لا پته ده هغه ما سره بیا خبرې کولې نو هغه ما نه خبره و دا هغه مته ولې نه دب ده ما دوی نه ما ته سوچو چې ما راوستل خبره ما کوم دا خو نه وسه پوزنه انتره دی خو دا کو تاسو کې وسه پوزي چاته پوزنه کړي چانه ما دا کو الله پیخه دا الله کړه خو الله دا د خلکو شکریا دا کوم چې الله پاک دوس دا ماشوم لیکور کی هر شړې خپل د بابا پر لګي دی دا ډیس سه ودا ریسک ودا ټول دغه په دغه وخت نه اوسه په دغه لګي دي ما نور څه دغه نه لري اجازه دې غم نشته چا مزمون او دی وسو کی یو باغ کوم کاروي باندې د دغه شی په ټول سوشل میډیا باندې شته سو 15 میاشتې شو دغه روان دي په تر اوسه کیس داخل کړل اوس په باندې چې دا ټول غفلت دی نه چې ولا دی چې هغه ته ویل هغه چې کوم وختونه کړو ما کوم شو الله دې رحم وکړي بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه د الپورې تړه کې به حیثیت شوم زه په ګشت باندې موجود یم په دغه ټایم کې زه په بازار الپورې کې د چوک کې موجود یم نو ما ته اطلاع ملاو شو چې یاره کته سلایډینګ شوی دی روډ بند شو هغه دغه کې زه فوري طور ما اطلاع وکړم هلکه راوخیچې زه چې دلته راغلم نو هغه دوړه خطا نو دغه ته زه راکوشم نو دنیا خلک راغلي کوم زخمیان چې هغه هسپتال ته وړي نو زه چې دغلته کې راغلم نو دوه کسان دغلته کې ریسک ولا لاړ یو ماشوم میلاو شو ګرمې کپړې اچولې وې او چې راوویستو نو بس بالکل ختم بیا د هغې نه وروستو موږ چې کوم دی نو ډېر دا ریسک ولا او نور د دې کلي د عوام چې دی ډېر زیات محنت کړلی ډېر زیات کوشش یې کړلی نو په هغې کې دا ټول ریکور شو یو ماشوم روهیل نومې دی هغه لاپته دی د هغه په دغه کې دا خلک راوتی دی د هغه په غم کې د هغه په دغه د دې خلکو په کوم دا رشته داران چې دي د هغو په
په خفګان باندې دا خلک راوتی دی او هر سړی دا کوشش کوي چې یاره دا سړی ماته میلاو شو دا ماشوم ماته میلاو شوی نو موږ کوشش کوو ډېره دردناکه واقعه ده او الله تعالی دې دې پسماندګانو له صبر وکړي. سر جی اوس خو تاسو هم رالی پولیس هم لګیا دي خټیټ ریسکیو والا خلک هم لګیا دي عام پبلک هم لګیا دی اوس خو ماشاءالله ایکسیویټر هم راغی هر سره پاک آرمي هم راغلی ده خو چې کله دې غریبانانو درخواست ورکړی د انتظامیه ته دې خلکو ته هله کاروایي ولې نه کېده خلک دا تپوس کوي سر نو اوس خو هغه خو زما د مخکې خبره ده زما خو دا یو میاشت کېږي زه راغلی یم او دا مخکې واقعیت چې دی د هغه خو سابقه ډي سي صاحب هغه کې ما داسې اورېدلي چې هغه پکې چټایم کړی نو اوس دا پته نه لګي چې یاره څه وجه باندې دا کار لیټ شوی دی فنډ نه و هغو دا خو به وروستو پته لګي چې یاره په څه وجه باندې دا کار لیټ شوی دی او دا ولې نه دی شي او جی اوس څومره تاسو وینئ چې یاره څه به وشي یا د ماشوم چې کوم پاتې دی یا چې کوم انتظامیه لګیا ده څه وینئ یاره چې نو انشاءالله ته هغه پورې موږ د دې ځای نه ځو نه چې څو پورې موږ دا ماشوم ریکور کړی نه دی هغه کته په خوړ کې دی او که هغه په دې مالبه کې دی دا جدوجهد به زموږ جاري. الرحمن الرحیم ټول نول خو د میډیا والا ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې دوی د دې ورځې په څومره مشکل وخت کې دي نه دوی چې راغلي دي د قوم سره په دې غم کې چې دی بې برابر شریک دي. زه تحصیلدار الپورۍ یم او دلته بهشت تحصیلدار چې دی اشرف علي مې نوم دی او دا واقعه چې د جمعې په مازدیګر باندې چې دی راغلی دي د هغه وخت نه چې څونه ادارې دي بیا عوام دي د دې عوام چې هم ډېر جفاکش او محنتي خلک دی دوی چې دی برپور په دې کې حصه اخلي ادارې هم په ډېر جذبې سره لګیا دي چونکې دا د طرف الله طرف یو عذاب دی د الله د عذاب مقابله چې دا مخلوق نشي کولی نو دې سره موږ الله ته سوال کوو موږ به چې دی توبه وباسو استغفار وکړو چې یا خدای پاک زموږ د مشکلات اسان کړي په خپل قدرت باندې چې نور کوم روډ بند یا دا بند نه دی د دې اپریشن د وجه نه چې روډ نشي دغه کېدی چې کله دا اپریشن الله پاک کمپلیټ کړي او د ماشوم راوځي نو روډ پاک کول چې انشاءالله نه دا د منټونو کار دی خو په ټول به اجتماعي سوچ کو چې الله پاک چې دی په رحم وکړي او دا ماشوم چې دی را پیدا کړي انتظامیه چې دا د برپور چې دی ریسکیو والا یا زموږ پولیس بایګان زموږ ټول چې سره د عوام ده عوام چې دی چیم ورکوي ډوډۍ هم ورکوي خدمت هم کوي برپور چې دی دوی د حکومت سره چې دی دغه کوي د مدد کوي او د هغې موږ د دوی ټولو شکر ګزار یو او انشاءالله توقع ساتو چې نن خدای پاک دا ماشوم چې دی دا را پیدا کړي د مشکلات چې دي دا زموږ حل شي الله ته سوال کوو بغیر الله د حکم نه بغیر چې دی د دې حل کېدی چې دي دا ممکن نه دي امتحان دی په موږ باندې او الله به دوی په دې امتحان کې کامیاب کړي د ماشوم چې دی دا را پیدا شي او الله پاک د نور خلکو مشکلات او دا دغه چې دی دا اسان کړي. ایمرجنسي کال رالو چې سلایډینګ شوی دی نو ودین 5-7 منټ زمونږ دلته خپل ایمرجنسي چې کوم وهیکلز دی او سټاف تیار ورسېدلو زم سټیشن کې موجود وم جمعې ورځ وه تقریبا 4:40-4:45 باندې دا واقعه شوې ده نو موږ کسان 4:50 4:55 دلته او 5 بجې زه په خپله دلته موجود وم نه بعد موږ اپریشن شروع کوو انیشیلی دوه ماشومانې چې هغه په حق رسېدلې وي هغه او 3 لیډیز فیمیل چې زنانه هغه مو د ځینه ریکور کړي او هاسپټل ته مو ورسول هاسپټل کې ډاکټرانو ویل چې دی لکه چې کوم طبیعت ته ډېر سیریس دی د درې چې کوم لیډیز وي نو هغه مونږ بیا لاندې سوات کې سیدو ټیچینګ هاسپټل ته مو ورسول بعد اپریشن سټارټ او اوس پورې چې دی مونږ دي ځینه درې چې کوم لاشونه دي هغه ریکور کړي دي او یو ماشوم لا پورې ټریپ دی هغې باره کې مونږ لګیا یو عوام هم ډېر مونږ سره سپورټ دی ډسټرکټ ایډمنسټریشن هم ډېر زیات سپورټ دی نو سیول ډیفینس هم راغلی دی ما سره د نور ډسټرکټ ریسکیو افسران او ریسکیو سټاف هم راغلی دی چې کوم مونږ سره نږدې ډسټرکټ کې دي سوات ملکنډ لوور کوهستان نو خو مونږ 24/7 دلته اپریشن روان دی شپې هم لګیا ورځې هم لګیا او بس کوشش دی چې یاره زر نه زر کوم دا ماشوم لا پورې ټریپ دی یا میسینګ دی چې دا مونږ ریکور کړو عوام ډېر زیات مونږ سره صبر او تحمل مظاهره کوي او ډېر زیات کوآپریټیو دي او زمونږ هلکانو چای روټۍ هر څه همدې شانګلي خلکو ارینج کوي لګیا دي نو مونږ د دې صبر هم ډېر شکر ګزار یو چې دوی مونږ دومره مونږ ته انتظار کوي چې یاره تاسو خپل اپریشن پوره کړئ سرچ او دوی نور سپورټ هم دی سوشل میډیا باندې ډېر ښه سپورټ میلاو شو مونږ ته او دلته هم دوی ولاړي چې مونږ ورته سم ریکویسټ کوو نو دوی مونږ سره مني نو بس دعا به کوو چې څه هغوی دوا سره سره به محنت هم وي
د ټول ډپارټمنټس او ریسکیو طرف نه. اپریشن څومره ګران دی مالبه څومره دغه ماشوم به تقریبا ریکور شي که څه به وایي؟ بالکل به ریکور کېږي. مونږ به هغې پورې دلته دې ځینه به نه ځو، زه به نه ځم، زما ټیم به نه ځي، دلته به موجود وي چې کله پورې مونږ د ماشوم نه ریکور کړی. اپریشن بالکل ډیفیکلټ دی. کولیپس سټرکچر کې ډېر همیشه ټولې دنیا کې دا اپریشنز ډېر ډیفیکلټ وي. تاسو کتلی شئ یوټیوب او یا ګوګل باندې. امریکې کې هم داسې چې وشي نو په دې کې ورځې او میاشتې لګي. اسلام آباد مارګله ټاور به تاسو ته یاد وي، اتکک کې غورځېدلی و، ډېر غټ ټاور و، 10 منزله که 15 منزله و، هغې باندې میاشتې لګېدلې وې کلیرنس باندې. نو مونږ کوشش کوي چې دا ورځو کې کلیر کړو، او چې څنګه ماشوم میلاو شي نو نه بعد خو زمونږ نور ډپارټمنټس والا هیوي مشینري ولاړه ده، تاسو کتلی شئ د کیمرې کې به ښکاري تاسو ته. نو فورا نه به مخکې انشاءالله ملبه کلیر شوي. ماشوم چونکې ډېر وړوکی دی، هغه باډي دومره غټه نه ده، نو لږ ونې لوکیټ کولو کې به مسایل وي. مونږ کوشش کوو چې زر یې وکړو. تھینک یو ویری مچ. قدرمنو کتونکو تاسو د رفیع الله صاحب خبرې واورېدې، د ډسټرکټ ایمرجنسي افیسر دی، او زه تاسو نه به هم دغه ریکویسټ یم څنګه تاسو ته لایو ویډیو کې درخواست وکړو چې دعا کوئ چې الله پاک هغه ماشوم پیدا کړي، ځکه چې هغه مرګ دغه وفات هغه جدا ستړی ده، او جدا مطلب دا چې خفقان دی، خو اوس ورک دی نو د هغې خفقان جدا دی. نو دعا کوئ چې الله پاک دغه ماشوم په لاس راولي، خپل کور بشي په الله ته ورکړي. اجازه ته وګورئ همدم